السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب د بی پی لپاره او د اوبیسټي لپاره او د شوګر د لپاره د هومیو نه علاوه تاسو د خپل پیشنټ ته څه وایي جی؟ ډېره مننه. د هومو نه علاوه هومیو ټریټمنټ سره سره د هومیو ټریټمنټ سره سره یا د الوپیتھک ټریټمنټ سره سره زه به ورته یو میسج کنوی کوم چې د اوبیسټي مریضان دي، د غټو خېټو مریضان دي، خاص کر فیمیل زیات فریاد کوي زموږ ګېډې غټې د کمیږي نه، او سړي پکې هم شته، ماشومان پکې هم شته، او د شوګر مریضان شو، د بی پی مریضان شو، بلډ پرشر مریضان دي لپاره خصوصي یو میسج کنوی کول غواړم چې زه تاسو ته یو خبره کوم چې ضروري خبره ده او دا په غوږو باندې واورئ، په دې باندې عمل وکړئ، نو ان شاء الله تعالی ستاسو شوګر، ستاسو اوبیسټي، ستاسو بی پی به کنټرول وي. میډیسن سره سره هم ستاسو د دې لکه زنده مثال در کوم چې تاسو پرس کا واک شروع کې سحر په نهار باندې واک شروع کې مطلب ایکسرسایز شروع کوي، کم سے کم یو غنټه ټیم تاسو سحر په نهار سحر منځ په شو باسي او د خپل وجود لک ستړی کې په ځان باندې خلرا ولې او ځان ستړی کې، ان شاء الله تعالی چې تاسو د بلډ پرشر، تاسو شوګر، تاسو اوبیسټي به په میاشت کې مکمل کنټرول شي او ان شاء الله ټکیږي به مستقل دا واک شروع کول، مستقل دا ایکسرسایز کول تاسو لپاره پکار دي. دا که سره سره نور پال تاسو پاره پوهیږئ چې دا اوبیسټي د لپاره کم پال پکار دی، د بلډ پرشر د لپاره کم پال پکار دی، او دا شوګر د لپاره کم پال پکار دی. پکې تاسو پوهیږئ چې شوګر خواګره دي، خو بلډ پرشر له هم باسي د مالګې شوی، مطلب چې غوړ شو دانه دي، غټه وخه نه ده، د اوبیسټي له هم نو پاګه تاسو په خپل پوهیږئ هومیوپیتھک ټریټمنټ کې څوک کوي چې الوپیتھک ټریټمنټ کې خو د ایکسرسایز از د مسک. تاسو راګه یو زنده مثال در کوم یو وړوکی غونډه مثال، زه خپل کلی یو د الک نوم نشم اغسته، خو یو زموږ یو رشتہ دار دی تر زوی زمون کېږي داغه مطلب چې بلډ شوګر، های بلډ شوګر هغه په انسولین باندې وو، هغه په انسولین باندې وو او کله کله په جمعات کې هغه ارتاو شو، هغه بیهوش شو، لکه د انسولین باوجود داغه شوګر دومره سیوا شو چې هغه په جمعات کې ارتاو شو، بیهوش شو. بیا موږ هغه دغه کو ټریټ کو یا په هسپتال ته وړیا دغه سره ټریټمنټ سره وکړه کنه. خو دغه الک چې کله ایکسرسایز شروع کړی دی او مسلسل ایکسرسایز کوي، بېناغه ایکسرسایز کوي، روزانه ایکسرسایز کوي، د سهار په منځ پسې ایکسرسایز کوي، یو غنټه ایکسرسایز کوي، نو دا هغه انسولین ناقدر شوی دی، اوس عامې ګولۍ د شوګر لپاره خوري، وجود یې هم ښه شوی دی. نو زه تاسو دا لکه زنده ثبوت تاسو د خیمه چې لکه دا دومره ضروري دی د اوبیسټي د مریضانو لپاره، د بلډ پرشر د مریضانو لپاره او د شوګر د مریضانو لپاره ایکسرسایز ډېر ضروري دی. د ټریټمنټ سره سره دا جاري ساتئ، په دواګانو کې مې ساتئ. مننه کوم دا ویډیو خپل مرګرو ته، خپل رشتہ دارو ته کنوی کړئ، خامخا کنوی کړئ. دې ویډیو تفصیلي ویډیو د لپاره زما تاسو په یوټیوب چینل کې بیا هم کتلی شئ، خو دا کنوی کړئ چې دا خلک دې نه خبر شي. دا د اویرنس لپاره ویډیو ده چې د شوګر مریضانو، د بلډ پرشر مریضان او د اوبیسټي مریضانو ته یو خیر ورسېږم دلاسه. مننه کوم، مهرباني.